طرحه ویلفیر فاونډیشن دا سارانه دویم کیمپ ته چې کوي په تیر شوي کیمپ کې تقریبا چې مونږ د 1500 لک روپۍ میډیسن چې کوم دی یوز کړیو او دې کې تقریبا 20-22 لک باندې تقریبا چې یوز کوو دا خلک دي چې دی د ډاکټر فیس نشي ورکولی 1500 او 2000 روپۍ دلته راځي هغه فری چیک اپ کوي او فری میډیسن اخلي نو تاسو چې مخید حضرات دي اې چې کوم مونږ دا ریکویسټ کوو چې تاسو خپل خیرات صدقات چې کوم دی هغه طرحه ویلفیر فاونډیشن درولېږي چې دا غریبان چې کوم دي د دوی مفت ملو شي او د دې چې کوم دی علاج هم چې کوم دی فری وشي او دې نه پس چې رمضان را روان دي نو داسې کورونه شته چې پای کې 15 او شپږ ډیشونه چې کوم دی په یو ټایم باندې پخېږي او داسې کورونه شته چې هغې د الګوانو اوس هم چې کوم دی نه وي نو مونږ پروس کال چې کوم دی تقریبا 245 کورونو ته 10,000 روپۍ چې کوم دی پیکیج ورکړو دې ځل زموږ راته ان شاء الله کې خري 400 نه 500 پورې ده نو پای کې چې کوم دی موږ چې تاسو دل کور کې چې کوم دی احتیاط راولېږي هغه په رمضان کې ان شاء الله پټ پیکیج دی نو کم از کم د یو پیکیج تقریبا 10,000 چې کوم دی موږ دغه دی نو دا ټول د خواص سمټ ډونرز دي که پاکستان کې دي که پاکستان نه بهر دي که زموږ په خپل کې دي اې چې کوم دا خواص دي چې موږ چې کوم دی تعاون وکړي او اوس کال خو چې موږ پټ پیکیج کړو صرف تر خپل ترخې لپاره او پای کې څه کسان چې کوم دی د بهر نم راغلي چې ډېر غریبانو نو موږ هغه هم چې کوم دی ورکړو دې ځل موږ کوشش کوو چې موږ چې کوم دی صرف د خپل ترخې څومره غریبانان دي چې دای په کور کې چې کوم دی هغه د یو وخت کوم دی روټه بند چې هغه لپاره ورکو او چار چا په چې څومره سره دیهاتي دا وړ کورونه دي علاقې دي هغه ان شاء الله موږ ته دا چې ورکو کې خيري نو پروس کال چې کوم دی موږ 250 خنده کړیو او صح کړ زموږ راته ان شاء الله کې خيري دا 400 نه 500 پر دې ان شاء الله کې خيري نو ګان ګمان کې څومره زموږ چې کوم دی محلات دي هغه له ورکو ان شاء الله کې خيري پای کې وړو پای کې چې کوم دی وړي چې چيني او دا کوټو ضرورت کوم دی پای کې شامل وي زه د دې ټولو تنظیم والا د دې ټول ډیر شکریا ادا کوم چې هغه په داسې تنگ وخت او داسې په دغه وخت کې د خلکو مدد کوي او خلکو سره مرګرتیا کوي دا لکه ډیر یو د انسانیت د پاره یو ډیر خسته خبره ده نو الله پاک دې له هر قسم له د دې توفیق ورکړي او خدای دې وته دې فائدې ورکړي ان شاء الله زموږ دا نوې نسل زموږ ډیر خپل نسل دی د دې ډیر ښه سوچ دی د دې ان شاء الله دې د دې خلکو په ډیر ښه طریقه باندې خدمت وکړي او دا یو ډیر ښه کار دی او الله پاک دې ټول له د دې سلې ورکړي نن چې کوم موږ فری میډیکل کیمپ منعقد کړی دی نو د فاونډیشن د اړه چې کوم دی د کې مختلف قسمه میډیسنز دي کې موږ سره انټيبیوټیک دي کې موږ سره چې کوم دی انټي الرجي دي موږ سره کف سیرپ دي کوم سیزنل بیماری چې دي دا غي په اړه کې چې کوم دی موږ سره مختلف قسمه میډیسن پراته دي او دی وخت کې موږ شپږو سپیشلیسټ کې نور دي موږ سره فیډ سپیشلیسټ ناشته موږ سره میډیکل والا ناشته موږ سره سکن والا ناشته موږ سره سایکیاټري والا ناشته موږ سره ګاینی والا ناشته او دې لپاره چې څومره میډیسن راغلي دي راوند اباوت 20-22 لک روپۍ میډیسن راغلي دي نو دا ټول موږ ته ډونیشن کې راغلي دي په دې کې د خصوصي شکریا د هغه مرګرو ادا کوم چې موږ لا فری میډیسن راکړي دي په دې کې مختلف کمپنیز دي مختلف سیمپلز کې دي ملټي نېشنل دي نو زه د ټولو مرګرو او خاص کر د کوم چې فضلدار صاحب دي امن بچا صاحب دي شاهد اقبال صاحب زو ورشو او نو د کوم مرګرو چې موږ ته میډیسن راکړي خصوصي شکریا ادا کوم ډېر مهرباني ان شاء الله زمونږ دا دویم ځل دی یعنی پروس کال مونږ یو میډیکل کیمپ کړو یو سخت کال کوو د دې نه علاوه مونږ په مختلفو اکټیویټیز باندې کار کوو لکه مونږ ایجوکیشن باندې کار کوو کھیل کود باندې کار کوو زمونږ الحمدلله طرحه ویلفیر فاونډیشن په کم سټرکچر چې دی په دوه حصو کې دی یو زمونږ ایگزیکټیو باډي دا او بل زمونږ جرنل باډي دا په دواړو کې مونږ سره ډېر انرژیټیک او ډېر قوي لکان دي او الحمدلله نن که تاسو سینه نو دا دغه علاقانو د مهنت ثمره ده مونږ سره زمونږ د کلی کم مشران چې دي هغه هم هر وخت چوکس یو هر وخت چمتو وي او دغه حساب مونږ سره زمونږ نوې کول چې کم دین هغه په هر اکټیویټي کې مونږ سره شانه بشانه ولاړو مونږ د ټولو ډېر قدر کوو مونږ د کم مونږ ته چې کم میډیسن راکړي شوی دي یا کم زموږ ډونر حضرات دي خصوصا کم بیرونی ملک سره تعلق لري او اندرونی ملک سره تعلق ساتي نو موږ د ټولو ډېر زیات قدر کوو ډېر زیات مننه کوو په تیره زه د خپل ملګرو چې کم دي کم چې موږ سره په فاونډیشن کې کار کوي په مختلفو شوبو کې موږ سره کم فوکل پرسنز چې دي د ټولو زه ډېر زیات مننه کوم او د خبرې په د صابر صاحب په دې شعر باندې اختتام کوم چې موږ د ځان نه یو په ځان نه یو صابره موږ د ځان نه یو په ځان نه یو صابره موږ دی اوس وځو خلاره دی رانش شکریا زه چې کوم دی د طرحه ویلفیر فاونډیشن چې کوم د ممبران دي اپریشیټ کوم د دې چې کوم عہدیداران دي هغه اپریشیټ کوم
د هغې نه علاوه زما د ترخې کلي چې کوم خلک دي زه هغې ته افرین ویم چې هغې په دې پری میډیکل کیمپ کې او دا یو داسې میګا پری میډیکل کیمپ چې کوم دی یقینا دا پاسیبل نه دی خو دا د دې په کوششونو باندې د دې هلکانو په محنت باندې د دې په منډو باندې چې کوم دی دا کامیاب شو او کامیاب څه چې مونږ د خپل ټارګټ نمبره لاړو نو دا چې کوم دی بغیر د دې هلکانو چې دا کومه قرباني وکړه د دې نه بغیر دا نه کېږي نو زه دا وایم چې اجتماعیت کې چې کوم دی ډېره زیاته پیدا ده او زه د خپل کلي خلکو ته خصوصا مشرانو ته دا ریکویسټ کوم چې ترخه ویلفیر فاونډیشن دا کوم کارونه کوي او اوس موجوده مو د دې نه مخکې مو کو نو یقینا چې دا ډېر ښه خلک نشي کولی نو دا یو ډیر زبردست دغه دی تعاون کوي اخلاقی هم کوي مالی هم کوي چې دا کوم داسې خلک دي چې غریبانان دي او هغې چې کوم دی علاج ځان له نشي کولی د ډاکټر فیس نشي ورکولی نو هغې کم از کم د دې نه مستفید شي